د بجلی قیمتونه داسې ځای ته ورسېدو او بیا موږ او تاسو ګورو چې په هر هفته کې بلکې په هر 15 ورځې پسو یا په میاشت کې د بجلی په نرخونو کې چې کومه ناروا اضافه روانه ده حقیقت دا دی چې موږ خپلې پښتونخوا ته ګورو په پښتونخوا کې چې څومره فیډرې دي یو فیډر داسې نشته چې په هغې باندې د بجلی صارفینو پسې بقایجات ني په کروڑونو روپو بقایجات دي او د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې یو صارف چې دی هغه نن د دې جوګه نه دی چې د بجلی بل ادا کړي کمرشل خو ظاهره خبره ده ډېره ګرانه خبره ده او ډېره لویه خبره ده چې د بدقسمتۍ نه په پښتونخوا کې نه کارخانه ولګېده او نه کمرشل اکټیویټیز سرګرمۍ روانې دي خو دا کم چې ذاتي استعمال دی د بجلی د کور د حجرې د جومات د مدرسې د سکول دغه چې کوم استعمال دی د هغې نرخونه داسې ځای ته ورسېده چې په هېڅ چا کې دا توان نه دی پاتې چې هغه د بجلی بل چې دی هغه ادا کړي او موږ ګورو چې د دې پښتونخوا په هره کونه کې اوس خو شکر الحمدلله چې په خلکو کې دوره شعور راغی چې د جوماتونو نه اعلانونه وشو یعنی د هر جومات نه اعلان کیږي چې په دې د بجلی په دې بیلونو کې دا کم ناروا ټیکسونه راځي داسې ټیکسونه زموږ نه په دې بجلی په بل کې وصولیږي چې د هغې د پښتونخوا سره سکار نشته د یو صارف سره سکار نشته او بیا ظلم د پاسه ظلم ځکه چې موږ خو د عوامي نیشنل پارټۍ کارکنان د یوې زمانې نه چې کله بیا په خپلو وسایلو د اختیار خبره کوو یا د خپلو قدرتي وسایلو د اولني استعمال خبره کوو نو دا یوه آئیني تقاضا ده او آئین پښتونخوا له او هرې صوبې له دا آئیني حقوق ورکړي دي چې بجلی ګیس تیل اوبه او ډېر هغه قدرتي د انسان د روزمره استعمال څیزونه او بیا ظاهره خبره ده چې په بین الاقوامي مارکیټ کې یا د صنعت په میدان کې د دغې قدرت د آمدن د ذرایعو یو خپل قیمت دی او دا د قدرت د آمدن دغه لویې ذریعې چې هغه زموږ د ټولو انسانانو د روزمره د استعمال ضرورتونه پوره کوي دا الله تعالی پښتونخوا له ورکړي دي موږ ګورو چې هېڅوک د بجلی بل چې دی هغه نشي ادا کولی د هغې وجه دا ده چې دلته خو دهشتګردۍ داسې یو ماحول جوړ کړی دی چې روزګار دلته ختم شو یعنی موږ وینو چې د پښتنو د هر کور نه دوه درې څلور کسان د دې خپلې خاورې نه بهر د ملک نورو حصو ته یا بهر دنیا ته مسافرو له تللي دي موږ دا هم وینو چې د دهشتګردۍ په وجه باندې زموږ دغه کاروبارونه په ټپه ولاړ دي تجارت ختم شو د هنر یا د روزګار که موږ ورته وګورو هېڅ ذرایع داسې پاتې نه شوې ځکه چې د ګرانې بجلی په وجه باندې زمینداران یا کسانان ټیوبویل نشي چلولی کارخانې خو ما ذکر وکړه چې چلول هسې هم د دهشتګردۍ په وجه باندې دغه تصور چې دی دا نشي کېدی خو بیا د ګرانې بجلی په وجه باندې کرشنګ پلانټس ولاړ دي کارخانې چې لږې ډېرې شته د ماربلو په شکل کې ځکه چې دلته ډېر زیات ماربل دي هغه یا ولاړې دي یا ډېر په عجیبه حالاتو کې چلیږي چې تاوان کې چلیږي او هم دغسې که موږ وګورو څه ته چې موږ 3 فیز میټر وایو چې د کمرشل اکټیویټیز دپاره هغه استعمالیږي هغه بیخي د چلیدو په دې وجه پاتې نه شو چې بجلی ډېره زیاته ګرانه شوه او ډېره عجیبه خبره دا ده چې انسان حیران په دې خبره شي چې کوم حکومت راځي کوم حکومت چې هم راځي هغه دې بنیادي چې کوم مسله ده یا دا بنیادي ضرورتونه دي هغه سنجیدګي یا هغه دلچسپي په نظر رانله او د هغې په شا باندې هم وجوهات پراته دي ځکه چې که موږ وګورو نو پاکستان 4 صوبې دی خو د یوې صوبې دپاره چې پنجاب یې نوم دی 12 کروڑ د پاسه د هغې آبادي ده او ظاهره خبره ده چې د هغې آبادي دوره ده د قامي اسمبلی سیټونه د هغې دوره دي یا که موږ وګورو په نوکرشاهۍ کې
د هغوی تعداد دومره دی چې د ریاست په واکمنو ادارو کې هم دغه خلک ناست دی او د هغه یوې صوبې د مفاداتو په خاطر د مالي فایدو په خاطر باندې که موږ بیا خپلې صوبې ته راشو نو د استحصال د پاسه استحصال دی. ډېره زیاتره خوشحاله خبره ده چې کلي په کلي احتجاج روان دی، ولسي احتجاج روان دی. یعنې موږ او تاسو ټول ګورو په سوشل میډیا باندې چې اوس د جوماتونو نه اعلانونه کېږي. دا ډېره خوشایند خبره ده د خپل حق دپاره، د خپلو آیني حقوقو دپاره چې د هغه آیني حقوقو نه د محرومۍ په وجه باندې تاسو وګورئ چې غربت، بېروزګارۍ، ګرانۍ، بدامنۍ د پښتنو په هر کور کې جړې وکړې، جړې اړې واچولې. اوس بله لار پښتنو سره نشته بغیر د دې مهذبه احتجاج نه، او احتجاج هم هر فرد له پکار دی. دا خبره چې تر اوسه پورې موږ کوله او موږ یې کوو چې خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل اختیار. مقصد هم دا دی، موږ دا نه چې زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ دا ناره ده نو دا اختیار دی عوامي نیشنل پارټۍ ته میلاو شي. عوامي نیشنل پارټي د ولس سیاست کوي، ولسي سیاست کوي، د ولس د اختیار خبره کوي. نن که د بجلی د بیلونو په وجه باندې هر کور په اور کې ولاړ دی، یعنې موږ ټول پښتانه خلک یو بل پیژنو. حقیقت دا دی چې ما څنګه خبره وکړه چې په هر فیډر باندې بقایجات دي. د هغې وجه دا ده چې خلک په جړا جاړي او بل نشي ادا کولی. بیا دلته وابدې والا ټیمونه جوړ کړي دي، د چا نه به میټرې راکوزوي، د چا نه به بجلی کټ کوي، باوجود د دې نه چې ټرانسفارمر خلک ځان له په چندو جوړوي. زوړ د شپېتو کالو ټرانسمیشن لاین دی په دې صوبه کې هغه نه رغی. د هغې په وجه باندې تاسو لوډ شیډینګ ته وګورئ یا کم ولټیج ته تاسو وګورئ چې دا انتهایی بوسیده، کمزورې، ضعیفه ټرانسمیشن لاین دی. د هغې په وجه باندې ډېر خوشایند کار روان دی. ولس له پکار دي چې که هر اجنډه ده د پښتونخوا سره چې تعلق دی چې راپاسې زه ګورم نه دي پکار بعضې سیاسي جماعتونو له یا بیا بعضې سیاسي مشرانو له د نورو پارټو د مختلفو پارټو چې هغوی اوس دا مقدمه چې د هغه کمزوري کوي. بلکل دلته چې کوم فری یونټ روان دي چاته هغه دوره ایشو نه ده، خو بیا هم یوه ایشو ده. پکار ده چې هغه مسله باندې توجه میلاو شي. بنیادي حق د آئین څنګه چې موږ د ګیس او د بجلی خبره کوو چې د آئین د آرټیکل 157 خبره کوو، د آئین د آرټیکل 158 خبره کوو، باید پکار دا ده چې د پښتونخوا هر وګړی دغه بنیادي نقطه راوچته کړي. بنیادي نقطه دا ده چې د دې بجلی، د دې ګیس د استعمال اولنی حق د پښتونخوا هر کور ته حاصل دی، هر درشل ته حاصل دی. دویمه د بجلی، د ګیس، د اوبو، د تیلو، د دغې ټولو قدرتي د آمدن ذریعو سالانه آمدن چې دی هغه آئیني توګه باندې دا د پښتونخوا حق دی چې تر څو پورې موږ د پښتونخوا ولس، دا که د ولس دی، دا که د ولس ممبران دي، دا که د ولس مشران دي، دا که هره شعبه ده، ځکه چې دا د هر انسان بنیادي حق دی او د دغه حق تلفۍ په وجه باندې نن که موږ وګورو موږ ټول په لړزان یو. یو طرف ته د دهشتګردۍ تسلسل په دې خاوره کې پروت دی چې بیروني سرمایه کاري دلته نه راځي، خپله سرمایه له دې ځای نه ووته، او بل طرف ته موږ د آئیني حقوقو نه محرومه ساتي. لہذا دا ټوله ناانصافي یا دا ټول ظلم چې ته را جمع کې نو دا حال تی نه جوړیږي کم حال چې د پښتونخوا د ولس دی چې وړو ته په قطار کې ولاړ یو، زکاتونو ته ولاړ یو، خیراتونو ته ولاړ یو، شلیدلي ګریوانونه یو، کنډرې روانې دي، تعلیمي نظام هغه نه دی، روډونه کنډرات دي. په ټوله پښتونخوا کې خلک لګیا دی، بیا اپنی مدد آپ په خپله کارونه کوي. او بیا که موږ ټول پښتانه یا ټول د پښتونخوا ولس په دې خبره ځان نه پوهه کوو نو بیا به موږ ته ډېره زیاته ګرانه شي، او دا د ولس ذمواري ده. اختیار هم د ولس په لاس کې دی. تاسو سوچ وکئ، دا پښتونخوا اسمبلي ده،
په کارداره ووټ ولس ورکوي. ولس ته هغه چاله ووټ ورکړي چې څوک مرکز ته د دې پښتونخوا چې دا حق تلفي کوي یا دا بقایجات نه ورکوي. د کومو بقایجاتو د نه ورکولو په وجه باندې چې پښتونخوا رس ترزه پسمانده کېږي، ترقي پکې په نظر نه راځي. یعنی د هر کور نه څنګه چې ما ذکر وکړو، تاسو سوچ وکړئ چې دا سلسله اوس دومره تیزه شوې ده چې بله لار پاتې نه شوه، همدغه یوه لار پاتې شوه. که زه دا ووایم چې د پښتونخوا د ولس د کفالت انحصار چې دی هغه په مسافرو دی، نو دا به غلطه نه. زما دا خبره چې ټوله پښتونخوا خلک اوري، دا هر کور موږ یو بل پیژنو چې اوس زموږ د هر خاندان د کفالت انحصار چې دی زموږ په هغه بچو په هغه رونو د مسافرو دی، کم چې د خپلو بچو نه، د خپلو کلو نه، د خپل وطن نه په کلونو مسافر دي. لہذا دا چې کم ظلم روان دی، د ظلم د پاسه ظلم روان دی، هر چا ته به خواست کوو، هر پاټۍ ته به خواست کوو، د جماعت هر امام ته به خواست کوو، بلکې هر جماعت ته به خواست کوو، هر مدرسې ته به خواست کوو، هر اجري ته به خواست کوو، هر طبقې او هر شعبې ته به خواست کوو چې نور منګه خاموشه کیننو. دغه مهذبه پارلیمانی جمهوری او انسانی اواز چې دی چې دا منګه ټول پورته کو. ګوره زه یعنی که موږ دې ته سوچ وکړو چې بجلی نن په 1 روپۍ 15 پیسې باندې یونټ بجلی تیارېږي پښتونخوا کې، په موږ پښتنو باندې خپله بجلی په 55 روپۍ او په 60 روپۍ یونټ خرڅوي. دا موږ څنګه الو چې آئینی حقوق نه راکوي؟ دا د افغانستان او د پاکستان د تجارت لارې به مکمل توګه باندې بندي وي. د ټوپک مارو د ټوپک شپېلی به د هر شتمن پښتون په کپړی پرتی، یا چې کوم پښتانه د آواز خلک دی دغه په سر به پرتی، یا چې کوم پښتانه د سوچ خلک دی دغه شپېلی به دغه په سر پرتی، یا چې کوم پښتانه د نظر خلک دی دغه د ټوپک مار شپېلی چې دا به دغه پښتون په سر پرتی. یعنی یو حصار جوړ دی، حصار جوړ دی، د آئینی حقوقو نه محرومه، او دا سرکاري بته ده. د دې نه به څوک انکار کوي؟ وابډا یا د بجلی محکمه په یو صارف باندې دا الزام لګوي چې ته بجلی پټوي. موږ دا خبره کوو چې دا بجلی خو حکومت پټوي نه، ډاکا یې پې کړې ده، ډاکا قبضه یې پې کړې ده. لہذا اوس په ټول ولس کې دا شعور راغلی دی. زه به د ټولې پښتونخوا ځوانانو ته دا خواست کومه چې مهذبه دا څنګه چې په جوماتونو کې اعلانونه روان دي، دا څنګه چې احتجاجونه روان دي، زه به دا هم خواست کوم چې په کوم ځای کې هم احتجاج کېږي ټولې پاټۍ راغونډېږئ، ټولې شعبې راغونډېږئ، ځکه چې دا مشکل د ټولو د شریکې دی، دا حق د ټولو د شریکې دی، دا مسله د ټولو د شریکې ده، او دا زموږ ملکیت دی، دا د پښتونخوا ملکیت دی. د دې ملکیت د مالیت نه هم موږ محرومه کړي یو، او د دې ملکیت د استعمال نه هم موږ محرومه کړي یو. او دا که په هره پاټۍ کې دی، دا که په هر مسلک دی، د هرې نظر او د نظریې سړی انسان دی، نو هغه کور چې دی، هغه درشل چې ده، هغه مشترک ده. لہذا ټول ولس ته خواست دی چې په قامي مسلو باندې اتفاق رائے جوړول، یو اواز کېدل، بیدارېدل، دا په موږ او تاسو ټولو باندې د دې خاورې او د دې کام قرض دی، بلکې دا په ځان باندې فرض وګڼئ. دا داسې نه که ناره د ANP ده، خو ناره خو د ولس دپاره ده. دا هرګز دا نارې چې زمونږ دي چې موږ د صوبایي خودمختارۍ خبره کوو، او بل بیا که تاسو وګورئ چې د نورو کم جماعت په منشور کې صوبایي خودمختاري شامله ده، نو چې صوبایي خودمختاري نه ملاو په وسایلو باندې صوبې ته اختیار نه ملاو په عمل کې چې 18 آئینی ترمیم راغلی دی، رکاوټ هم نشته، آئینی رکاوټونه ختم شوي دي. اوس د 2013 نه که موږ وګورو نو بیا ډېر ظلم روان شوی دی، ځکه چې ډېره حق تلفي روانه ده د بجلی په حواله باندې یا د ګیس په حواله باندې. خو د یوې زمانې نه ظلم پښتونخوا سره را روان دی، خو دا بیا د 2013 نه
چې په 2010 کې 18 امندمنت راغلی دی، بیا تر 2013 پورې چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و، څه په سوال او څه په زور او څه په دبکه چې څومره موږ کولی شو هغه عمره موږ وکړو، خو د 2013 نه والې تر اوسه پورې بیا عملاً 18 آئینی ترمیم چې دی هغه مفلوجه پروت دی او د هغې اثرات چې دي هغه نن په ټول ولس باندې پرته دي. موږ هغه خلکو ته هم دا خبره کول غواړو چې دی 18 آئینی ترمیم مفلوجه کړی دی، نو موږ ته وښیې فایدې که نه چې ملک کوم ځای ته ورسېدو. یا د هغه چترال نه والې تر چمنه پورې چې افغانستان دی او بیا نیمه دنیا ده، دا د تګ راتګ او د تجارت لارې تاسو بندي کړي دي، نو د دې ملک ته فایده وښیئ که نه. څه فایده یې ده؟ دا ټول اقدامات د دې دپاره کېږي چې دا د پښتنو بیلټ چې دی دا پسمانده وساتلی شي. ګنې نن په دې یو عام انسان هم پوهېږي چې دا د تجارت ټولې لارې کولاو شي، په لکونو پښتانه به په دې خپل کلي وطن کې د کار خاوندان شي، د روزګار خاوندان شي، د هنر خاوندان شي، د تجارت او کاروبار خاوندان شي. دا آئینی حقوق چې موږ ته راکړي، که زه یوازې د بجلی خبره وکړم چې په دې بجلی هم موږ ته اختیار راکړي، دا د صوبې اختیار دی چې که په 5 روپۍ د خپلې صوبې ولس له ورکوي، که په 10 روپۍ ورکوي او که په 8 روپۍ ورکوي، دا بیا د صوبې اختیار دی. کم از کم پښتونخوا ته په لکونو کارخانې راشي، زمونږ خلک چې دی هغه په اقتصادي توګه باندې راپورته شي، کام به راوچت شي، اقتصاد به راوچت شي، تجارت او کاروبار به جوړ شي، روزګار ته او هنر ته به ماحول جوړ شي، تعلیمي ماحول به جوړ شي، انسانانو زمونږ ژوند به آسان شي، بدامني به ختمه شي. لہذا دا ټول ضروري هم ځکه ګڼله چې ټول ولس را پاسېدلی دی، ټول ولس ته به خواست کوو چې یو بل ته اوږې کوزې کوي او په دې کامي مشکلاتو کې د یووالي مظاهره وکوي. او دا سنت ده د خپل حق دپاره اواز پورته کول چې دا خو عبادت دی. د پښتونخوا هر کلي کې جرګه وکوي، د سیاسي وابستګو نه بالاتر وکوي، د پښتونولۍ په شکل یې وکوي او ټول خلک راوځي او په دغه کلي کې احتجاجونه وکوي او دا شعور بیدار کوي چې دا موږ او تاسو ټول د دې حقوقو نه محرومه کړي یو، چې د دغې حق طلبۍ خلاف او دغه حقوق خپل کام لا خپلې صوبې له راوړل چې هغې ته یووالی پیدا کړو او هغې ته بیداري پیدا کړو. امید دی انشاءالله که خیر چې په دې جنګ کې عوامي نیشنل پارټي د یوې زمانې نه موږ لګیا یو. وجه بیا دا ده چې موږ د کام د وکالت کوو، په هر فورم یې کوو، په هره مسله یې کوو، په هر مشکل یې کوو. نو بیا تاسو ګورئ کله الزام لګي د روسي جنټان دي، کله وایي د هندوستان جنټان دي، کله وایي پاکستان نه مني، کله وایي 14 اګست نه مانځي، کله به څه وایي کله به څه وایي. زموږ نور هېڅ ګناه نشته د دې سرې جنډې. ګناه دا دی چې د خپل کام وکالت کوو او انشاءالله تر قیامته پورې به یې کوو. ټول کام ته به خواست کوو چې اوس څنګه کام په خپله راوتی دی، تاسو به مخکې خیر دی، لیډینګ یې تاسو کوئ، کریډټ یې تاسو ولئ، موږ به درپسې را روان یو د خپل کام په خاطر او د خپلې خاورې په خاطر.